محترمہ یامین ثنا صاحبہ، اسسٹنٹ کمشنر نوشیرہ، محترم مولانا سمیع الرحمان سے صدر جمعیت اتحاد العلماء والمشائخ صوبہ خیبر پختونخوا وسطی، محترم ناصر الاسلام فاروقی صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع نوشیرہ، محترم سلیم مغل صاحب، جماعت اسلامی نورو مشرانو او د الخدمت فاؤنڈیشن ډیرو ګرانو قدرمنو ملګرو، نور راغلي میلمنو او د پریس ملګرو، او بیا خصوصا زمونږ هغه د دې مجلس شرکا چې هغې باره کې صدر صاحب ووی چې دا هم زمونږ مهمانان خصوصي دي، خصوصي میلمانه دي، نو ټولو له زه هرکلی وایم، او خصوصا د اسسټنټ کمشنر صاحبې شکریه ادا کوم، خصوصي هغې نور کارونه به وي، هغې دلته موږ له ټیم وویستو راغلل. مونږ نن چې راجمع یو نو د یو ډېر ښو نومونو د یو ښو ټکو په نوم باندې مونږ راجمع یو چې انسانیت، خدمت او بیا د هغه خلکو چې هغه معذوره دي. نو ټوله دنیا کې دا یو احساس شته دی چې نن دا ورځ لمانځلې کېږي، نو انسانانو کې د دې یو تړپ شته دی، یو احساس شته دی چې ټول دا محسوسوي چې یاره څوک چا کې څه کمی دی او د هغه سره د امداد وشي، د هغه د مرسته وشي. نو مونږ د ټولو ملګرو ته دا یقیندیاني ورکوو چې انشاءالله الخدمت فاؤنډیشن تاسو سره ملګری دی او په هر قدم به تاسو سره ولاړي. او مونږ د دې نه مخکې دا یو خبره کوو چې څنګه دا صدر صاحب ووی چې انسانان چې دي دا پوره نه دي، دا که چا کې به څه کمي، چا کې به څه کمي، خدای پاک چې دی دا پوره نه دی پیدا کړی، هر سړی بل له محتاجه دی. دا مونږ په دې معاشره کې په دې پښتنو کې چې کوم دا کسبګر ودوي هغه د ټولو نه زیات د دې معاشرې خدمت کوي، او هغه د ټولو نه زیات ظاهره خبره ده خدای په نظم عزتمند دی چې څوک د انسان خدمت کوي د خدای په نظم، هغه خدای پاک رسول ورته دوست ویلی دی، نو چې د خدای دوست دی هغه سړی دی چې هغه د انسانیت خدمت کوي، که هغه چا له ویښته سموي، که هغه چا له جامې وینځي، که هغه چا له کپړې جوړوي، او که هغه بل یو خدمت کوي چې په هغه محنتونو ته، هغه هنرونو ته په ترقي یافته دنیا کې ډېر په ښه نظر باندې کتلی شي، د هغه ډېر غټ احترام دی. خو چونکې زمونږ د معاشرې دا د غلامۍ هغه ذهنیت د دې نه لا نه دی ختم شوی، بلکې ذهنیت خو څه چې مونږ یعنې 2 کم 80 کاله بعد هم مونږ نن په داسې معاشره کې ژوند تېرو چې د کم دپاره د عمل آزاد شوی هغه شی نشته. هغه د انګریز هغه تسلسل را روان دی، ژبه هم د هغې تسلسل دی، قانون کې هم د هغې تسلسل دی، سیولایزیشن کې هم د هغې تسلسل دی، او مونږ په نوم مسلمانان مونږ په دغه قید کې یعنې قیدیان یو او په دغه کې خوشحاله یو چې مونږ ملک آزاد کړی. حقیقت خدا دی چې مونږ له هغه ازادي نه ده میلو چې کومه په کار ده. او نن بیا چې کله په دې دنیا کې نوې ټکنالوجیز راشي، نوې علم راشي او خلک مخکې لاړ شي او زمونږ د ملک رستو پاتې شي، او زمونږ د ملک چې دی دا د نورو ته دستنګري هغې ته یې لاس نیولي، نو بیا ټولو له دا افسوس ورشي چې یاره ولې په مونږ کې څه چل دی، مونږ خو د هر چا نه ښه انسانان ځان له وایو، مونږ خو ډېر لوی کلمه ده زمونږ سره، لوی کتاب دی مونږ سره خو ډېر لوی یو تاریخ دی، 1400 کاله په دې دنیا باندې مسلمانانو حکومت کړی دی، نو بیا به مونږ کې څه کمی دی.
نو ان شاء الله د هغې کمي دپاره به هم سوچ کوو فکر به کوو چې مونږ هغه یو معاشره جوړه کړو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړه کړې وه چې په هغه معاشره کې بیا د زکات اخیستو دپاره څوک سړی نه میلاوېده. داسې یو معاشره پکار ده. نو دا به یو ډېر لوی بدلون سه نه پس راځي. د هغې دپاره به انشاءالله ځان تیارو. دا الخدمت فاونډیشن د هغې دپاره یو جلک دی چې مونږ ذهن د دې دپاره تیار کړو چې مونږ ځان دپاره ونه غواړو، مونږ بل دپاره سوچ وکړو چې د هغه مونږ څنګه مددګار شو. ځکه زمونږ پیغام د دغه ملګرو ته هم دغه دی چې تاسو هم دا سوچ وکړئ چې یاره مونږ به څنګه د انسانانو په کار راځو. تېر ځل ما همدغه شان په یو پروګرام کې یو مثال ورکړی چې یو زنانه ذات چې په سترګو باندې ړنده وه، هغې داسې یو د تعلیم نظام جوړ کړو د ټول انسانانو، هغه انسانانو دپاره چې هغه د سترګو نه معذور وي، نظر یې نه وي. د علم هغه نظام، هغه کتابونه هغې جوړ کړل چې ټول عمر به هماغه خلک چې دی په هغه کتابونو باندې سبق وایي. کومې چې داسې ښځې جوړ کړو چې د هغې خپل هم نظر نه و، خپل هم نابینا وه. نو دا تاسو کې خدای پاک دا نور ټیلنټونه د چا چې یو معذوري وي، خدای پاک هغه له نور چې چا نظر نه وي د هغه غوږونه تیزي. دا زموږ تجربه ده. د چا چې غوږونو کار نه کوي، سماعت کمزوري وي، هغه ته خدای پاک نور صلاحیتونه ورکړي. نو مونږ تاسو ته دا پیغام دی چې تاسو ځان معذوره مه ګڼئ، ډسیبل مه ګڼئ. انشاءالله چې تاسو خپل عزم وکړئ، تاسو اراده وکړئ، تاسو خپل ذهن جوړ کړئ چې مونږ به هم د دې معاشرې خدمت کوو، مونږ به هم د دې په کار راځو. نو تاسو په خپله به خپل روټین د دې نورو خلکو نه اکثر زه وینم چې څوک چا کې جذبه وي او چا کې دا احساس وي هغه د روغو نه زیات کار کوي، ښه کار کوي، خپل ځان دپاره هم، خپل خاندان دپاره هم او د خپلې معاشرې دپاره هم. نو انشاءالله دا امید دی زما چې دا پیغام به تاسو دلته ځان سره وړئ.